بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. قدردانو ستاسو په علم کې دا 7 ستمبر چې دی دا د مسلمانانو بالخصوص د اهلیان پاکستان په تاریخ کې یو ډیره لویه د فتح او د جشن ورځ ده چې په کومه ورځ باندې الحمدلله ټول اسلامی ممالکو کې واحد زمونږ وطن پاکستان ته الله کریم جل جلاله دا عزت او شرف ورکړ چې د الله او د هغه د رسول د قانون سره سره د پاکستان آئین او د قانون مطابق هم قادیانې الحمدلله غیر مسلم قرار شو. نو په دغه ورځ باندې چې زمونږ اسلافو کم عظیم قربانۍ ورکړې وې هغې ته سلام پیش کولو دپاره او د دغې قربانۍ د دغې تاریخ د دې زموږ نوجوان نسل ته ښودلو دپاره او هغوی د تحفظ ناموس رسالت او تحفظ ختم نبوت صلی الله علیه وسلم کلک محافظین جوړولو دپاره په ملک بر کې الحمدلله په دغه ورځ باندې تاجدار ختم نبوت کانفرنسونو انعقاد کیږي. تحریک لبیک یا رسول الله پېښور ته دا اعزاز حاصل دی چې الحمدلله موږ په لومبني ځل باندې د پېښور په ځمکه او بیا د پشاور په زړه چوک یادگار کې په دغې ورځ باندې په 7 ستمبر باندې او په دغې عنوان باندې الحمدلله د پروګرام آغاز وکړو چې د دې نه مخکې چېرته نه و شوی. بیا تیر ځل د محرم الحرام د لومبنۍ 10 ورځو په بنا باندې د ډېر سخت ترینو مشکلاتو په وجه باندې په دغه ځای کې دا پروګرام انعقاد ونه کړی شو او الحمدلله په نورو ځایونو کې دغه پروګرام باقاعده طور باندې وشو. سخت کال الحمدلله د الله کریم جل جلاله ډېر لوی کرم دی او د اهلیان پشاور دپاره د ټولو نه لویه خوشخبري دا ده چې حضور امیر المجاهدین زموږ د زړونو دړکن شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتهم و فیوزاتهم علینا خصوصي شفقت وکړو او الحمدلله 7 ستمبر کومه ورځ چې دا نو دی پېښور ته ورکړه چې په دې باندې الحمدلله زموږ دپاره د دې نشته د خوشحالۍ. نو انشاءالله تعالی په 7 ستمبر به په چوک یادگار کې په هر صورت کې انشاءالله عظیم الشان سالانه پروګرام د تحریک لبیک یا رسول الله زیر انتظام کیږي او په دې د صدارت د لاندې د حضور امام المدرسین شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ مولانا قبلہ سیدی و سندی ابو الفضل محمد فضل سبحان صاحب دامت برکاتهم و فیوزاتهم علینا د مشرۍ د لاندې وکیږي او ورته به انشاءالله تعالی علما مشایخ د تحریک لبیک یا رسول الله ذمہ داران او کارکنان انشاءالله په ګڼ تعداد کې راځي او خطیب الاسلام علامہ فاروق الحسن صاحب به هم انشاءالله تشریف راوړي. څومره چې اهلیان پشاور دي د مضافاتو دوستان دي یا د صوبه خیبر پختونخوا کې کم دوستان زما د آواز اوري د ځان دپاره یو دعوت وګڼئ او انشاءالله په دغه ورځ باندې به د قافلو په صورت کې د ګل په ورځ باندې مازدیګر ټایم له انشاءالله تعالی تاسو ځان را رسوئ او ماښام پسې به انشاءالله تعالی د حضور قبله امیر المجاهدین تاریخ ساز خطاب وي. زما یقین دی چې الله کریم به دغه ورځ او دغه پروګرام د اهلیان پشاور دپاره د حضور د عزت او د ناموس او د ختم نبوت د حفاظت دپاره یو نوی سنگ میل ثابتوي انشاءالله تعالی. زه محمد شفیق امینی سره د خپلو ذمہ دارانو او کارکنانو به انشاءالله په دغه ورځ باندې تاسو ته سترګې په لار یو. الله کریم جل جلاله مو په خیر باندې راوله. لبیک 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 یا رسول الله صلی الله علیه وسلم.